Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Ghulam Ahad with Dr. Ahad Academy Sana. Our dear students, panandini lecture ki bamum the FSC class second year organic chemistry chikam portion de hage ke nan zamum de lecture number 3 chaga de features of organic compound या characteristics of organic compound. Our dear students, organic compound چې دي د هغې ډېر زیات features دي یا characteristics دي، لیکن زموږ په کورس کې د هغې تقریبا د 7 پورې چې کوم characteristics یا features دي هغه موجود دي، نو هغه به 1 by 1 موږ نن لیکچر کې سټډي کوو، هغې باندې به بحث کوو. نو زه خپل ټاپک طرف ته چې هغه موږ سره دی features of organic compounds یا characteristics of organic compounds. مطلب organic compound چې دي په دې کې داسې کوم قسمه خصوصیات دي، داسې کوم قسمه characteristics دي یا features موجود دي چې هغه features یا هغه characteristics په inorganic compounds کې موجود نه دي. نو students څنګه چې موږ په organic chemistry پر definition کې دا خبره کړې وه چې د organic compounds د لپاره دا ضروري پوینټ دی چې په دې کې به کاربن چې دی هغه به پکې مست وي یا کاربن چې دی هغه به یو essential elements وي، یو important یا یو major element په دې وي په compounds کې، او هغې سره به هایدروجن هم موجود وي. نو موږ که صرف د کاربن خبره وکړو نو د organic compound چې کوم properties راځي دغه properties د کاربن په بیس باندې راځي، او هغې کې اولنی موږ سره دی چې peculiar یا unique behavior of carbon in organic compound. په organic compound کې د کاربن چې کوم behavior دی دا یو unique behavior دی. unique مطلب دا دی چې د کوم nature دی یا کوم behavior دی دا ډېر زیات منفرد دی. که دلته د نور element سره کمپیر کړي نو د چې کوم behavior دی دا یو ډېر منفرد behavior دی فاصله کې، او هغه ولې دی موږ ته پته ده ډیر سټوډنټ چې کاربن چې دی هغه belong لري په periodic table کې د group 4A سره، یعنی کاربن چې دی د په اصل کې belong to group 4A in periodic table. وس کوېشن دی چې دا پیدا کیږي چې کاربن چې دی د په لارج نمبر کې organic compound ولې جوړوي. The question is that why carbon form a large number of organic compound. نو د دې کوېشن انسر چې دی دا په یو ډېر شارټ فارم کې یا په یو ډېر مختصر انداز کې دی. هغه انسر یا جواب دا دی چې کاربن ځکه په لارج نمبر آف organic compound دی جوړوي، په زیات تعداد کې organic compound جوړیږي ډیو ټو کیټینیشن، یعنی یو پراپرټي ده او دغه پراپرټي چې دی د کاربن هغه اصل کې د کیټینیشن، او د کیټینیشن په وجه باندې د organic compounds چې کوم تعداد دی کم نمبر دی هغه میلیون یا بلیون کې موجود دی. وس کیټینیشن څه ته ویلی شي؟ کیټینیشن دا دی چې د self linking property of an element، د یو element چې کوم self linking property ده، یعنی دا elements د یو بل سره لینکیږي. کوم element؟ کیټینیشن کې مونږ خبره کوو. نو په کیټینیشن کې چونکې زموږ سره پوینټ organic compound دی مونږ خبره کوو د کاربن اټم. یعنی what is catenation? The self linking property of an element. Element mean carbon. د کاربن چې کوم self linking property دا هغه property ته ډیر سټوډنټ مونږ catenation ویلی شو. فار ایگزامپل کوم یو جنرال ایگزامپل واخلو نو catenation دا دی سپوز زه چې ما سره element دی A او دا A چې دی دا A ډبل A سره لینک کیږي، بیا هغه ډبل A سره، بیا هغه ډبل A سره.
نو تاسو یو سلسله چې کوم دی نو هغه د لینکیج روانه وي یو الیمنٹ A ډبل الیمنٹ A سره بل ډبل الیمنٹ A سره بل ډبل الیمنٹ A سره نو تاسو یو سیستم یو لینک چې کوم دی نو هغه روان وي او دې لینکیج ته بیا ویل شي کیټینیشن ډیر سټوډنټ دا یو خبره یاد ساتئ چې کیټینیشن صرف د کاربن پراپرټي نه ده کوم دا خبره کوم چې نه کیټینیشن صرف او صرف په کاربن کې کیږي نو دا خبر به ټیک نه وي ولی کیټینیشن د کاربن نه علاوه په نور الیمنټس کې هم کیږي چې پاګه کې سیلیکون راتلی شي پاګه کې اکسیجن راتلی شي لیکن کیټینیشن چې کوم پراپرټي دا پراپرټي میکسیمم د پچا کې په کاربن کې یعنی په کاربن کې چې کوم کیټینیشن کیږي دا به د نور الیمنټس په لحاظ سره ډېر زیات حد پوری کیږي ډېر زیات پکېږي او په دې وجه باندې د نور الیمنټس په مقابله کې د کاربن کمپاوند چې دی هغه ډېر زیات دي پاسه د سلف لینکینګ یا د کیټینیشن په وجه باندې په کاربن کې دنه ډیفرنٹ پراپرټیز موجود دي هغه پراپرټیز کوم دي سټوډنټس هغه کې اولنې راځي چې د کیټینیشن یو پراپرټی دا چې په دې وجه باندې کاربن سټریټ چین جوړي یعنی کاربن د یو بل سره لینکيږي او د نمبر اف چین جوړي او دا چین څه شي دی دا سټریټ چین نه پاسه مثلا فار ایگزامپل موږ سره د کاربن دلته کې کاربن راځي هغه لینکيږي د یو کاربن سره بیا د بل سره بیا د بل سره اینډ سو دا یو سلسله چې کوم دی نو دا روانه وس پدې کې چې کله دوه کاربن د یو بل سره ملاو شي نو دوی یو کمپاوند جوړي چې کله ورسره دریم کاربن ملاو شي بل قسم کمپاوند جوړ شي چې کله ورسره سلورم کاربن ملاو شي بل نوې کمپاوند جوړ شي نو دا سي نمبرز اف ارګینیک کمپاوند چې دی هغه جوړيږي ډیو ټو کاربن لینکیج او دا په سټریټ فارم کې چې کوم دی نو دی یو دا لینکیج کیږي پاسه دوی پراپرټي د کیټینیشن دا چې ډیو ټو کیټینیشن برانچ چین چې دی هغه به هم جوړيږي برانچ چین فار ایگزامپل مثلا زم چې ما سره د کاربن د سره بل کاربن اټیک دی بل کاربن اټیک دی بل کاربن اټیک دی دا یو سټریټ چین دی خو دې سټریټ چین ته دلته کې په دې پوینټ باندې یو کاربن دلته اټیک شو یا دلته کې یو کاربن اټیک شو نو دا سټریټ چین چې دی د کنورټ شو برانچ چین ته چې کله دې سټریټ چین ته دا کاربن په دې پوینټ باندې اټیک شو نو د یو نوې کمپاوند شو چې کله ورته دې اټیک شو یو نوې کمپاوند شو نو نمبر اف کمپاوند چې دی هغه سیوا کیږي هغه جوړیږي ډیو ټو کیټینیشن نمبر 3 دریم پراپرټي د موږ سره دا چې د کیټینیشن په وجه باندې رینګ یا سایکلیک کمپاوند جوړیږي رینګ یا سایکلیک کمپاوند نه مراد دا دی سټوډنټ چې د جوړوي سایکلیک کمپاوند فار ایگزامپل کوم وایو چې دا زموږ سره یو سایکلیک کمپاوند یعنی سایکلوپروپین چې دی یو سایکلیک کمپاوند دی یو رینګ سټرکچر له پاسه دا یو نوې کمپاوند دی دین علاوه فرض کزویم چې ما سره یو بل سایکلیک کمپاوند جوړیږي سپوز دې کې ما سره سلور کاربن انوالو دي ناغه ما سره سایکلوبیوټین جوړ کړو دا یو نوې کمپاوند شو سټوډنټس دغه شانتي 3 member ring 4 member ring 5 member ring 6 member ring 7 member ring دا سه مختلف رینګز چې دي یا سایکلیک کمپاوند چې دی هغه جوړیږي ډیو ټو کیټینیشن ولی په دې کې یو کاربن د بل کاربن سره اټیچ شوی دی پاسه سلورم نمبر 4 چې کوم پراپرټي راځي هغه د فارمیشن اف ملټیپل بانډ کاربن چې دی د ملټیپل بانډ جوړي ملټیپل بانډ مطلب دا دی سټوډنټ چې د سنگل بانډ جوړي وذ کاربن ډبل بانډ جوړي د کاربن سره او ټریپل بانډ هم جوړولای شي مثلا فار ایگزامپل د جوړي کاربن کاربن سنگل بانډ یا جوړي کاربن کاربن
डबल बॉन्ड या जोड़े कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड that is catenation पहुंच यानी multiple bond formations also take place in organic compound between carbon carbon atom दिन अलावा यो पॉइंट ना रे कि कार्बन यवादी द कार्बन सर बॉन्ड न जोड़े बल्कि कार्बन डबल बॉन्ड जोड़े द ऑक्सीजन सर हो मसलन कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O नेक्स्ट चैप्टर के में इंशाल्लाह दा वायु या कार्बन जोड़े ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन नाइट्रोजन सर हम दे ट्रिपल बॉन्ड जोड़े वस दल के पॉइंट या सते ची कला यानी catenation they depend के bond energy between two atoms कदा दो atoms पमंस के bond energy सेवावी catenation में ज्यादा की dear students मुंसरा चिकम second feature दे आगे non ionic characters of organic compound organic compound के संच मु खबर होकला ची चूंकि कार्बन मौजूद हुई और कार्बन छिदे आगा द ग्रुप 4 ए सर ताल्लुक साथी पीरियोडिक टेबल की दिन अलावा कार्बन छिदे दे पखपल बानी नॉन मेटल ले नंबर 1 कार्बन बिलोंग टू ग्रुप 4 ए इन पीरियोडिक टेबल नंबर 2 कार्बन पखपल बानी सरे नॉन मेटल ले पासल द्रेंदा दे ची इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी द कार्बन छिदे आगा द 2.5 बल पॉइंट दारे ची द कार्बन चूंकि फोर्थ ग्रुप की दे पीरियोडिक टेबल की तो द वैलेंस शेल की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जी दी अगर 4 दी पास वस कार्बन आखिरी शेल की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जी दी अगर 4 दी लिहाजा कार्बन ची दे नु दे कोवेलेंट बॉन्ड जोड़े और कोवेलेंट बॉन्ड दे जक जोड़े ची दे शेयरिंग के द इलेक्ट्रॉन ऑफ द बल एलिमेंट्स दग शांति यो पॉइंट नजर सरिया साथे कि चूंकि कार्बन पखपल बानी नॉन मेटल ले लिहाजा द कार्बन चे दे बॉन्ड जोड़े विद नॉन मेटल और नॉन मेटल चे कम बॉन्ड वी देव कोवेलेंट इन नेचर वो चे बॉन्ड कोवेलेंट इन नेचर शो यानी कोवेलेंट बॉन्ड शो नो कोवेलेंट बॉन्ड चे दे नॉन आयोनिक की मतलब दे आयोनिक फॉर्म की नहीं नो कमुंगा आयोनिक कंपाउंड गुरु नो आयोनिक कंपाउंड से भी दे या सॉल्यूशन फॉर्म की या मोल्टन स्टेट की द आयन स्पेशल की भी लिहाजा द आयोनिक बॉन्ड भी कुछ की कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दी पहले के कार्बन मौजूद है और द कार्बन आखिरी शेल की 4 इलेक्ट्रॉन दी और द सलूर इलेक्ट्रॉनों के जरिए सरा कार्बन चीजें नो अगर शेयरिंग कई लिहाजा दे कोवेलेंट बॉन्ड बल पॉइंट डाले कि मासन वक्त हुई चे कार्बन बॉन्ड जोड़े द नॉन मेटल सरा यानी कम चीज हम सरा ऑर्गेनिक कंपाउंड की बॉन्ड राजी देव द नॉन मेटल पमस की राजी फॉर एग्जांपल सपोज जब ची मा सरा कार्बन दे नु दे बॉन्ड जोड़े या द हाइड्रोजन सरा या कार्बन दे बॉन्ड जोड़े द ऑक्सीजन सरा या कार्बन बॉन्ड जोड़े द नाइट्रोजन सरा या दे बॉन्ड जोड़े द सल्फर सरा द फास्फोरस सरा या दे बॉन्ड जोड़े द हेलोजन सरा नुदा चसुम रदी ता नॉन मेटल ली पासल की तो द दी पदी मंस की जे कंपाउंड नाजी दा बॉन्ड मसेवी दा बा कोवेलेंट बॉन्ड भी और पदे वो जमाने ऑर्गेनिक कंपाउंड छिदी दा बा नॉन आयोनिक कैरेक्टर ले पासल दा वो जमो सर सेकंड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी द मुसरदारा चे सिमिलरिटी इन बिहेवियर डियर स्टूडेंट्स द खबर नोट कई ची द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पमंस के योडे क्लोज रिलेशनशिप थे और द क्लोज रिलेशनशिप एक्सप्लेन कीगी इन द फॉर्म ऑफ होमोलॉगस सीरीज पर बेस पाने मुंग द क्लोज रिलेशनशिप ची देना आगा मुंगा एक्सप्लेन कोले होमोलॉगस सीरीज सते वेलेशी या सते द हाइड्रोकार्बन हागा सीरीज चे बाकी की दो एडजेसेंट मेंबर हागा द यो बल्ला डिफरेंट वी CH2 ग्रुप पर बेस पानी या दा हुई दोनों पमंस के बाद डिफरेंस वी द मॉलिक्यूलर मास पर बेस पानी चागा बवी 40 ये डेफिनेशन डाले ची द सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच the two adjacent or consecutive members
different by CH2 or molar mass 14 molecular mass gram molecular mass होता हम वیل شو یعنی دو داسې هایدروکاربن چې هغه adjacent وي یو بل سره او دغه دو adjacent هایدروکاربن په منځ کې د CH2 ګروپ فرق وي CH2 ګروپ ته موږ میثایلین ګروپ هم ویل شو چې د میثایلین ګروپ چې کوم دی د دغه میثایلین ګروپ په بیس باندې دا دوا adjacent member د یو بل ډیفرنٹ وي یا بل دغه دو adjacent members په منځ کې د gram molecular mass یعنی 14 فرق وي پاسل فار ایگزامپل سټوډنټ کزه ایگزامپل واخلم نو ایگزامپل به ما سره دا وي سپوز زویم چې ما سره الکین مثلا CH4 C2H6 C3H8 دا مثلا ډیفرنٹ الکین په دې الکینز کې کتا سو CH4 یعنی میثین او ایثین ته وګورئ نو د میثین او د ایثین په منځ کې چې کوم ډیفرنس راځي دا ډیفرنس راځي د CH2 یو پوینټ زموږ سره دا دی چې دا دوه adjacent member د یو بل نه ډیفرنٹ دي on the basis of CH2 group یعنی دلته کتا سو وګورئ په ایثین کې دو کاربن دي او په میثین کې 1 کاربن دی په ایثین کې 6 هایدروجن دي او په میثین کې 4 هایدروجن دي نو کومه ایثین او د میثین د کاربن او د هایدروجن فرق او واسو هغه فرق زموږ سره CH2 دی سټوډنټس دغه شانتي کتا سو د ایثین او د پروپین په منځ کې وګورئ مثلا زم چې ما سره ایثین او د پروپین په منځ کې کوم ډیفرنس ته هغه سره وباسه نو هغه بیا دا دی چې دا ډیفرنس بیا زموږ سره دی CH2 یو پوینټ دویم کتا سو مالیکولر ماس په بیس باندې تو ګورئ چې ما تاسو ته وختي وي چې دا دو adjacent یا دا دو چې کوم کنزیکټیو ممبرز دي دو د یو بل ډیفرنٹ دي په مالیکولر ماس 14 باندې مثلا کوم د میثین مالیکولر ماس ته وګورو د ایثین مالیکولر ماس ته وګورو نو د ایثین مالیکولر ماس چې دی هغه 30 دی او د میثین مالیکولر ماس چې دی هغه 16 دی نو د 30 او 16 په منځ کې چې کوم ډیفرنس دی هغه د 14 دی نو د دې په منځ کې ډیفرنس راتلې هم شي چې هغه زموږ سره دی on the basis of molecular mass چې هغه د 14 پاسه نو دې سیریز ته مونږه سټوډنټ ویل شو homologous series اوس homologous series الکین علاوه کزه الکحل واخلم سپوز دیم چې ما سره الکحل دی مثلا ما سره دی CH3OH یا ما سره دی C2H5OH نو د دې په منځ کې کتا څو ګورئ دا دوه adjacent alcoholic groups دي او دا دو adjacent alcohol چې دي دا یو بل هم په CH2 ګروپ باندې ډیفرنٹ دي پاسه نو دغه شانتي هغه کمپاوند هغه سیریز د هایدروکاربن چې هغه د یو بل ډیفرنٹ وي on the basis of CH2 group on the basis of molecular mass 14 such series is called homologous series اوس دا یو خبر نوٹ کړئ چې په homologous series کې څومره هایدروکاربن دي کوم ممبرز دي د یو کلاس مثلا کزه ویم چې ما سره اولنې دی الکین نو سټوډنټس الکین چې دی دا یو homologous series جوړي او په دې الکین کې څومره الکین چې دي د دې ټولو با جنرال چې کوم فارموله دا هغه به بالکل سیم او هغه فارموله څه ده هغه مو سره دا CnH2n+2 څومره الکین چې دي هغه ټول په دې یو فارموله جوړیږي نو homologous series اولنې پراپرټي دا راځي چې څومره زموږ سره یو سیریز وي نو په دغه سیریز کې چې څومره هایدروکاربن وي د دې ټول مالیکولر جنرال فارموله چې کوم دی نو هغه سوي هغه سیم دی دویم کتا سو پرس کا زویم چې موږ الکین واخلو نو د الکین فارموله وسای CnH2n دا به بالکل سیم وي دریم کومه فدې کې الکاین واخلو الکاین
دا الکاین فارموله به سوي CnH2n -2. نو چې کوم جنرال مالیکولر فارموله ده هغه به ټول سوي هغه بالکل سیم راځي. نمبر سیکنډ دا سټوډنټ چې د دې هومولوګس سیریز کې څومره بیا یو کلاس وي هغه چې کوم میتھډ اف پریپریشن دی هغه بالکل سیم. او نمبر 3 کیمیکل پراپرټیز به هم تقریبا د دوی سوي هغه به هم سیم راځي. لیکن کوم چې فزیکل پراپرټیز دي هغه به ګریجوالي سکیږي هغه به رو چینج کیږي. مثلا میلټینګ پوینټ شو، بوائلینګ پوینټ شو، ډینسټی شو، دا به لږ آهسته آهسته چې کوم دی هغه به چینج کیږي، نور به بالکل سوي هغه به سری. نو دا زموږ سره پراپرټي نمبر 3 راځه چې هغه موږ سره دی سیمیلریټي ان بیهیویر. دا یو خبره بل چې په دې وجه باندې چې هومولوګس سیریز چې دی ما سٹارټ کیوي چې نمبر اف ارګینیک کمپاوند چې دی هغه میلیون دی او بلین په مقدار کې دی. خو د دغه میلیونز ارګینیک کمپاوند سټډي اوس ولې اسانه شوی دا ځکه چې دا محدود شوی دی. نمبر اف کمپاوند ډیر دی چې د هومولوګس سیریز په وجه باندې دا په بیل کلاسز کې تقسیم شوی دی، لہذا د دوی سټډي سره هغه ډیر زیات اسانه. اچھا ډیر سټوډنټس پراپرټي نمبر 4 دا چې کمپلیکسټي اف ارګینیک کمپاوند یا سطحي ارګینیک کمپاوند چې دی د بل لارج او د بل زیات کمپلیکس وي په اصل کې ایز کمپیر ټو ان ارګینیک کمپاوند. فار ایگزامپل starch. The starch formula sara C6H10O5 taken in. What the N chide da sashade several thousand units. Yani pa starch ki kamun guguru pade ke the 1000 puri units chidi aga de yobal sara combine kigi attach kigi aur de se jode starch pasal ke jode. To de zyat complex molecule le pasal ke. دویم کتا سو ګورئ پروتین چې دی نو دا هم یو ارګینیک کمپاوند دی او د پروتین چې کم زموږ سره رینج دی هغه فرام 1000 ټو میلیون دی په اصل کې د مالیکولر ماس چې دی هغه د 1000 نه میلیون کې اصل کې راځي. اوس دا پوینټ دی چې کوم یو پروتین پر اسکوالو دی دومره کمپلیکس وي چې په یو پروتین کې چې دوا اټم کله هغه یو سره ملاوي او دوی په دې منځ کې موږ ډیسټنس هم سټډي کوو. نو دا ډیسټنس چې دی ډیر زیات په مشکل باندې سټډي کیږي ولې پروتین چې دی نه هم فاصله کې سره کمپلیکس مالیکول له کمپلیکس ارګینیک کمپاوند دی. نو په دې وجه باندې موږ وایو چې څومره ارګینیک کمپاوند دي د لارج دی او د بسوي ډیر زیات چې دی نه هغه کمپلیکس. اچھا ډیر سټوډنټس اوس موږ زو پراپرټي نمبر 5 ته چې هغه موږ سره دا آیسومریزم. آیسومریزم څه ته ویل شي؟ آیسومریزم اصل کې په 3 ورډز باندې مشتمل دی. یو سره د آیسو چې دا آیسو مطلب دا سیم، مر مطلب دی یونٹ او ازم مطلب فینامینل. یعنی آیسومریزم اصل کې زموږ سره هغه فینامینل دی چې پاغي کې د دوو هایدروکاربنز مالیکولر فارموله سیم وي لیکن د دوی سټرکچر فارموله چې دی هغه یو بل ډیفرنٹ وي. دغه هایدروکاربن ته موږ آیسومر ویل شو او د فینامینا ته موږ بیا آیسومریزم ویل شو. دا یو پوینټ دی چې فینامینن چې دی د دې مطلب څه دی؟ د فینامینن مطلب دی سټوډنټ اظهار کرنا، اظهار کول پاسه اظهار کرنا دا موږ سره فینامینن دی. وسو فینامینن څه مطلب یا ساتي چې د فینامینن مطلب دا دی چې هغه عمل چې هغه قدرتی کیږي، چې کوم عمل قدرتی کیږي نیچرلی کیږي نو دغه ته بیا موږ فینامینا ویل شو په اصل کې. او چې کله یعنی قدرتی طور باندې قدرتی عمل دا موږ سره فینامینا کې راځي. او چې کله یو عمل کې یا په یو کار کې هیومن انوالو وي دغه ته بیا موږ پروسیجر ویل شو. نو په پروسیجر او په فینامینا کې مین فرق دا دی. نو آیسومریزم چې دی دا څه شی دی؟ دا یو فینامینا ده او د فینامینا لپاره به دوه پوینټس دي. یو دا دی چې د کم ورډز په اخره کې ایزم راتلو آی اس ایزم یا د دې په اخر کې وای راتلو مثلا آیسوټروپي، الوټروپي، ان آیسوټروپي. نو دا صحیح دا فینامینا ده. نو آیسومریزم څه شی دی؟
دا یو فینامنا په دې کې څه کیږي the compounds have same general molecular formula but different structure formula is called isomers and the phenomena is called isomerism. هغه phenomena چې پاګه کې داسې compounds چې دا وی molecular formula same وي لیکن دا وو structure formula different وي دغه compounds ته موږ isomers ویل شو او د phenomena ته isomerism ویل شو. For example موږ سره یو دی ethanol C2H5OH ethanol دوی موږ سره دی ډای میثایل ایتر نو د ethanol او د ډای میثایل ایتر چې کوم molecular formula دا هغه بالکل سیم ده لیکن د دوی چې کوم structure formula دا هغه یو بل ډیفرنٹ ده. ethanol چې دی دا الکوهولیک فنکشنل ګروپ دی OH او په ډای میثایل ایتر کې ایتر فنکشنل ګروپ دی نو د دوی melting point د دو boiling point د دو volatility دا به یو بل سوي دا به ډیفرنٹ وي بالکل. نو isomerism phenomena چې دا صرف او صرف په organic compound کې موجود ده دا په inorganic compound کې موجود ده. property number 6 موږ سره د rate of reaction د organic compound کوم rate of یا speed of reaction ته وګورو نو څومره organic compound چې دی د دو reaction چې دی هغه slow reaction یا د ریاکشن مودریټلی وی پاسل کی اوس د ارګینیک چې کوم ریاکشن کیږي د دو ریټ ولی سلو وی دا غي وجه دا چې کله پر ریاکټنټ سایډ باندې بانډ بریکینګ سلو وشي نو په پروډکټ کې به بانډ فارمیشن هم څه کیږي دا به هم سلو کیږي او چونکی ارګینیک کمپاونډز کې کوویلنٹ بانډ وی نو پاغو کې چې کوم بانډ بریکینګ دی دغه بانډ بریکینګ به څه کیږي دا به سلو کیږي نو چې بانډ بریکینګ سلو وشو نو په پروډکټ سایډ باندې په بانډ فارمیشن هم څه کیږي دی به هم سلو کیږي نو په دې وجه باندې بانډ بریکینګ بانډ فارمیشن هغه په اصل کې سلو کیږي او په دې وجه باندې ارګینیک کمپاوند دي چې کوم ریاکشن دي دغه ریاکشن چې کوم ریټ ته یا کوم سپیډ وي دا به سوي دا به سلو وي په اصل کې کدا مون کمپیر کودا انرګینیک کمپاوند سره. دین علاوه موږ سره پراپرټي نمبر 7 راځي solubility. د solubility لپاره یو پوینټ یو سنټنس یوز کیږي چې لایک ډیزالو لایک یعنی پولر سولوټ چې دی د په ډیزالو کیږي په پولر سالوینټ کې او نان پولر سولوټ په ډیزالو کیږي په نان پولر سالوینټ کې. کوم وګورو نو ارګینیک کمپاوند چې دی هغه موږ سره نان پولر دی پاسه لہذا ارګینیک کمپاونډز با ډیزالو کیږي په نان پولر سالوینټ کې. ارګینیک کمپاوند نان پولر دی نو دغه کمپاوند د ډیزالو کېدو لپاره به نان پولر سالوینټ پکار وي. مثلا نان پولر سالوینټ کې موږ سره راځي بنزین کاربن ټیټرا کلوراید ایسیټون ایټسټرا دا چې دی دا نان پولر سالوینټ نو دی به ارګینیک کمپاوند ډیزالو کې خپل ځان دی. دین علاوه एक्सेप्शनल केस د موږ سره داسې دي چې ځینې ارګینیک کمپاوند داسې دي چې د په پولر سالوینټ کې هم ډیزالو کیږي او پولر سالوینټ څه دی هغه موږ سره واټر دی H2O دی. مثلا کوم ګلوکوز ته وګورو یا موږ سکروز ته وګورو نو دغه ګلوکوز او سکروز چې دي دوی ډیزالو کیږي په واټر کې لیکن لارج نمبر اف ارګینیک کمپاوند چې دي هغه په واټر کې یا په پولر سالوینټ کې باندې ډیزالو کیږي. مثلا نفتالین فیناپتالین فینول ټالوین دا چې دي نو د ډیزالو کیږي په نان پولر سالوینټ کې د په پولر سالوینټ یعنی په واټر کې با نه ډیزالو کیږي. نو سټوډنټس دا و زموږ سره نننې ټاپک چې په دې کې مونږه ډیفرنٹ فیچرز اف ارګینیک کمپاوندز وی یا کریکټریسټکس اف مونږه ارګینیک کمپاوند وی. ان شاء الله امید لرم چې تاسو په دې ټاپکس باندې پوه شئ وئ. دین علاوه زمونږ نور ټاپکس او کتلو د پاره تاسو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ چې هغه د ډاکټر احد اکیډمي چې تاسو ټایم په ټایم باندې زمونږ لیکچرز نه خبرې گئی او ان شاء الله تعالی د نور ویډیو سره دوباره بیا حاضرېږو. هغه پوری اجازه غواړو د الله